کتونکو د وخت په بایپاس باندې موجود یم او څنګه چې د سیلاب د تیرو 2 ورځو نه چې تباهکاریانې چې هغه شروع کړي دي ټول نه زیات نقصان چې هغه د سوات سیاحتي مقامات مدین بحرین کې شوی دی هلته چې دی خصوصا په چیل کې چې کوم ټراوټ هیچیانې وي هغه چې د سیلاب نظر شوي دي او د سره سره شپږ پلونه په مدین چیل په علاقه کې چې دی هغه سیلاب د ځان سره وړي دي د سره سره بحرین بازار چې دی هغه د اوبو نه ډک شوی دی سیاحان چې دی هغه څه هلته ایسار شوي دي او څه چې دی هغه دلته راویسته شوي دي دلته انتظامیه چې دی د سیند په غاړه باندې چې څومره آبادي هوټلې دي د هغې خالي کړي دي د دې ځای د سوات د پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډویژن صدر فضل حکیم صاحب چې دی هغه ځای په ځای باندې ګرځي دا وخت هم په بایپاس باندې موجود دی دې سره خبرې کوو ایم پی صاحب دا راته وایي نقصانات خو بره ډېر وشو دلته د فضاګټ پارک چې دی د هغه هم یو حصه چې د هغه د سیلاب نظر شوي ده اوس اوبو کې چې دی اضافه روانه ده ستاسو حکومت یا ستاسو چې کوم عوامي نمایندګان یې ستاسو په څه نظر دی او د خپل ولس سره کوم قسمه مرستې کوئ شکریہ ډېره مهرباني اصل کې الله دې رحم وکړي دا د الله طرفه یو فیصله ده او مخکې د خدای خیر کړي موږ بیګم زه راغلی وم بایپاس کې چې په نصر صاحب په هدایت باندې او چونکې هغه خپله باندې راتلو خو موسم ښه نه و باران و نن هم د هغې اراده وه خو نن بیا موسم ښه نه دی نو هغه ما ته لاړ شه او زه بېګا د شپې د 12 بجې نه واله د 1 بجې پورې څه کم 1 بجې پورې د خلکو سره ولاړم بیا ډي سي ما دلته راغوښتی و او اریګیشن محکمه سن ډبلیو والو اے ټو زیډ چې څومره محکمې دلته کې ولاړو په دې کورونو کې موږ لګیا وو کم بندونه چې موږ د شپې شپې ووال دې کورونو ته مطلب عموما نه شوې اوس الحمدلله تاسو ګورئ د اوبو تعداد لږ کم دی بېګا ډېر زیات و او د دې سره تیر شي زما په خیال دی جمعې کې موږ دسمبر کې جنوري فروری کې موږ دا کار وکړو د 3 میاشتې کې دا واک ټریک موږ جوړ کړو واک ټریک هم دی او ورسره دا سین چې دی دا دلته بهیدو خدای دې کې الله پاک د انسان ثواب کوي که دا پرس که نه وی نو که الله پاک خو غفور رحیم دی الله هر څه کولی شي خو نه انسان له الله عقل ورکړی دا ورته چې کله موږ وواله 2500 فوټ ته اوږده نو واک ټریک په شکل هم موږ وواله او دا سیند موږ د دې سړک نه پورې غاړې ته وواړو نو که دا تاسو یې نه که دا فرض کا نو بېګا د دې سره سیم بالکل ویدو نو دا د دې سړک نه هغه ډېر اوچته ده په تعداد کې نو چې د هغې سره سیم ویدو نو زما په خیال چې بیا به دې سړک ته راغلی او د سړک نه به دکانونو مارکیټ ته تللی مارکیټونو کورونو ته تللی نو ډېر زیات نقصان به یې کړی نو د هغې د وجې نه الله پاک په موږ باندې رحم کړی چې ښه پوره مطلب دلته د بایپاس دا ته څه اوزار وشوه نو اوس ګورو انشاءالله زموږ حکومت ان شاء الله خپل عوام ته نه پرېږدو چې زموږ د اوس څومره زموږ کیپیسټي څومره د هغو خواله به هم ځو د هغو سره به انشاءالله تعالی هغه جاني نقصان چې کوم د هغو شوی د هغو ازاله څوک نشي پوره کولی خو موږ په خپل حکومتي وخت د هغه پټۍ د مطابق به څه نڅه کوو او د هغو تسلي به کوو د هغو سره به غم درد کې شریک یو بیا صاحب دا ته ووایي چې دې 15 ورځې مخکې چې کوم په مدین شاګرام کې سیلاب راغلی او په هغې کې چې دی شپږ تقریبا د 10 نه زیات خلک چې دی هغه د دغه سیلاب ښکار شوي هغه خلکو ته د حکومت له طرفه امداد ملاو شوی دی چیکونه ورته ملاو بالکل هغو ته موږ په هغه سبا له چیکونه ورکړل 11 کسان پکې شهیدان شوي هغو ته هم 55 لاک روپۍ ورکړي یو کس ته 5 لاک روپۍ زخمي ته لاک روپۍ ورکړي او څومره چې د هغو زموږ هلته کې هوټلې هغو ته موږ خالي کړي څومره چې مشتري د هغو پکار وي کمبلې پکار وي د هغو سره هغه موږ وکړې هغه بیا بل مینګوره ښار کې ټولې ادارې چې دي هغې الرټ شوي دي ریسکیو د هغې په حواله ریسکو څومره محکمې چې دي ټول بېګا د شپې ما ته هغه زه د 1 بجې پورې 12 بجې پورې سمثینګ دی ولاړم هغه ثابته شپه ولاړو لکه ان شاء الله تعالی موږ د خپل قوم سره بار سختي کولاړو ان شاء الله ډیره مننه د وخت راکولو دا ام پی فضل حکیم صاحب په سوات بایپاس باندې موجود تاسو دې خبري واورېدلې وي چې یاره موږ خپل ولس چې کم دی هغه به هیڅ کله هم یوازې نه پرېږدو په هر ستونزو کې به سره موږ نیغ په نیغ ولاړ دي په خپل باندې ګرځي وزټ کوي د سیلاب نه چې کوم علاقو ته نقصان رسیدلی د هغې وزټ کوي د هلته خلکو سره ملاویږي د هغې مسلې هم اوري تر دې خپل قربان مراد خان اجازه ورکړئ.